کې تقریبا 570 دغه طالب علمونه دي او په دغه کې 230 طالب علم چې دي هغه دغه رهایش کوي. دغه طالبانو چې د خوراک مسله ده، دغه طالبانو چې د رهایش مسله ده، دغه طالبانو بلها نور هم ستونزې دي. نو دغه مدرسې چې کوم محتمم صاحب دی دغه نه به موږ معلومات کوو چې یره دغه خرچې برداشت څوک کوي او بیا دومره په مهنګۍ چې کله جوړه شوه نو آیا تاسو ته پکې څه فرق پرېوتی دی که نه؟ ماښام ناوخته سبقونه ویل څه ګران خو نه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حیات بھائی ډېر شکریه چې تاسو موږ له وخت راکړو. زه تاسو ته دلته په راتلو باندې هرکلی وایم او ستاسو په ټیم ته دلته په راتلو باندې په خیرالي وایم. پهله خبره دا ستاسو سوال چې دلته مدرسه کې ژوند تېرول، کپړې انځل یا داسې نور مشکلات برداشت کول، زه خو بذات خود زه یم چې زما څومره زندګي ده هغه زه طالبګرۍ ته وقف کړم او چې کوم نور ملګري دي هغو ته هم دا ووایم چې کوم چې طالبان دي واړه دي چې تاسو په دې باندې شکر ادا کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم حیات یوسف زئی. تاسو ګورئ زمونږ ټي وي. نن زمونږ ټي وي دغه خپلونه جامع عربي علم القرآن جامع مسجد عثمان غني ته راوړې ده چې دغه جامع مسجد عثمان غني او په دغه مدرسه کې بلها طالبان دغه نه عالمان جوړ شي دي، دغه نه حافظان جوړ شي دي او دغه نه په ناظره باندې قرآن ختم کړي دي. دغه د درس او تدریس عمل په ډېر ښه انداز په دغه مدرسه کې کل طالبان چې دي هغه تقریبا 570 دي. دغه سره په دغه مدرسه کې رهایش پذیر طالبان 210 دي او دغه شان په هر کال کې دوی 30 سے 35 حافظ قرآن تیاری. د دې سره سلويخ ماشومان دغه سي چې هغه په ناظره باندې قرآن ختمي او دغه شان په دغه مدرسه کې کم چې عالمان جوړیږي د کال د هغو تعداد تقریبا 13 سلويخ ته پورې دي. نو راځي دغه مدرسې د هغه طالب علم سره چې دغه ته په خپل سبق ویلې دي به دغه نه بعد دغه ته د استادۍ فرایض انجام ورکوي. د هغو سره به خبرې کوو. زموږ سره اوسئ. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. قاری صاحب څومره خوښ شو چې تاسو دغه مدرسې سره آشنا یئ؟ الحمدلله زما خو 10-11 ساله شو چې د دې مدرسې کې مې سبقونه ویل ټولو. الحمدلله اوس دلته پړایم کوم. نو هغه د کوم وخت چې ته طالب علم وي هغه ژوند څنګه او اوس چې ته کله استاد نو دغه ژوند چې دی نو څنګه دی؟ الحمدلله کوم چې د پړایي دوران او پای کې ډېر ښه ښکلی وخت تېر شوی دی. څه قسمه رکاوټ موږ ته نه دی راغلی. اوس چې الحمدلله دلته په استادۍ باندې لګېدلی یم هم هغه شان وخت تېرېږي. څه قسمه هغه پکې ماته نشته لګه. قاری صاحب تاسو خو دغلته هم طالب علم وي هم استاد وي نو کله چې ته طالب علم وي نو د استادانو رویه در سره څنګه وه یا چې ته اوس استاد یې نو د خپل کم تاسو چې طالب علمونه دي د هغو ستاسو رویه چې ده نو؟ الحمدلله په کوم وخت کې چې ما تعلیم حاصلو د 8-9 کالو کې هغه رویه زمونږ چې کوم وه هغه ډېره زبردسته وه، ډېره ښه وه. الحمدلله په ادب سره پیش راغلی. خپل استادانو سره څه قسمه رکاوټ داسې مخې ته نه دی راغلی او نه داسې موږ د بې ادبۍ څه الفاظ استعمال کړل چې په هغې باندې استادانو زموږ د ناراضګي هغه اختیار کړلی. او اوس چې د پړایي کوم دوران دی الحمدلله څنګه وخت چې موږ تېر کړلی موږ ته هغه شان محسوسېږي، هغه شان کار موږ دغلته زموږ سره یو طالب علم داسې هم دی چې هغه د سکول سره هم ریلیټډ دی او د مدرسې سره هم دی. دغه نه به موږ دغه پوښتنه کوو چې د سکول ژوند څنګه دی او د مدرسې. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. قاری صاحب تاسو هم د سکول سره ریلیټډ یئ هم د مدرسې سره، څه فرق درته ښکاري چې هلته لاړ شئ استاد درته سبق وایي یا بیا مدرسې ته راشئ؟ ټول مخکې ستاسو شکریه ادا کوو. تاسو زموږ دیني دغه ته راغلئ، ادارې ته راغلئ او باقي فرق خو پوره دنیا ته معلوم دی چې فرق څنګه دی. باقي سکول ماحول او باقي سکول تعلیم او باقي سکول نظام دا شان زموږ د مدرسې سکول نظام د قسمه کې اسمان فرق دی. ادب لحاظ سره، ماحول لحاظ سره، پردې لحاظ سره، هر لحاظ سره یعنی چې زموږ مدرسه هغې نه مخکې ده، یعنې مدرسې من فوقیت دی.
نو قاری صاحب ته هغه د سکول طالب علم ته څه میسیج ورکوي چې هغه هم دغه زمونږ په دې لار راشي ځکه چې بقول ستاسو بقول د ټولې دنیا چې د مدرسې کومه لاره ده هغه پاکه لاره ده هغه سپین د سکول طالب علم ته څه میسیج ورکوي به ټول نه غټ محسوس دا د سکول کم چې آل سټوډنټ ته زما طرف دا پیغام دی چې موږ سکول وایو موږ غیر پر خپل دنیا دغه کو خو آخرت لحاظ سره سکول لحاظ سره هیڅ داسې دغه نه چې متم غږ نه موږ خپل آخرت او اصل مقصد زموږ د مدرسې ټول دا دی چې موږ خپل دنیا او آخرت دواړه سموار کو قاری صاحب دغه د سکول په سبق کې او مدرسې په سبق کې یو غټ فرق دی چې هغه ته نقل هم ډیر زیات کیږي او په مدرسې کې هم نقل ډیر زیات کیږي کنه نه کیږي دغه کې څه فرق شته کنه دا دواړه یو شان دي یو رائټ تاسو خبره بالکل زبردست ده چې سکول کې 100% کې 99% پورا نقل تاسو ته ملاويږي چې هغه زموږ پرایویټ امتحان یا سرکاري امتحان یا 9 امتحان موږ سم امتحان ته نقل موږ ته ملاويږي او دې کې موږ راول خپل د مدرسې امتحان الحمدلله زموږ اساتذه زموږ طلبه او تعداد 300 350 تک کم چې امتحان حال کې موجودي دوه صرف 5 نه 7 نگران مقرري 7 نه 5 نگرانونو کې مجال لکه څوک نقل کی یا څوک نقل سوچو کې بالکل شکر ځکه ماحول ته جوړ کړل دا ماحول جوړول لپاره زموږ ټول اساتذه دي زموږ د مهنت کې زموږ لپاره دا ماحول جوړ کړي باقي سکول کې تاسو راواله سکول کو هر کس ته پته تاسو پته دا ماشوم ته پته دی چې سکول نقل څنګه ماحول څنګه دی ټول وجه پړای هم دغه ماحول چې چا جوړ کړل هم دغه ګلونه چې چا زلولې هم دغه ستوري چې زلولې هغه استادان څوک چې دغه لرنا ور کوي راځي چې د هغه سره خبرې اترې وکړو علیکم قاری صاحب ستاسو نوم وعلیکم السلام شیر ګلاب قاری صاحب څومره خو مو چې په دغه مدرسې کې د استادۍ فرض انجام ورکوي استادي سو تقریبا زما دا یو لسم کال دی واسه چې څنګه ماته یاد شي نو دغه مدرسه ده او دغه ته یونو اسی قاری صاحب دغه ستاسو د طالب علم بقول چې په سکولونو کې نقل ډیر عام وي او په مدرسو کې دغه حساب ډیر زیات سختي وي نو حکومت چې دغه سکول ته ډیر زیات فوکس ورکوي الګ مدرسې ته دومره خیال نه کوي نو دغه تاسو د لپاره مشکل نه دغه ماشومان کنټرول کول نه جی موږ خپل یو ماحول جوړي څنګه چې شروع ټول مدارس یو ترتیب دلته نقل سره تصور نه وي اور اسه هم دینی او خپل روبي او خپل حساب کتابي طالب سره د ذهن نه جوړ هغه چې کله هم سبق وای د استاد نه زده کړه کی یا کله هغه امتحان دوران کې څه کتاب یادې نو هغه ته دا ټول خبره مخ دي چې ما ته نقل ته نه ملایويږي او نه د نقل تصور کیږي دلته قاری صاحب دغه زمونږ د ټي وي په شیشه باندې تاسو زمونږ د ټي وي مینوالو ته سم میسج ورکوي او دی موږ تاسو ډیر غټ شکریا ادا کوو چې تاسو خپل ټیم او خوراغله موږ ته او زموږ هم دا خپل طریقه کار دی تعلیم طریقه کار تاسو دنیا ته واضح کوي چې دلته هغه څه نشته چې څنګه خلک دی باره کې سوچ کوي یو نظریه ساتي دلته هر څه بالکل صحیح کیږي صحیح طریقې به تحقیق کیږي د حکومت په وخت او چې کوم قوانین دی هغه ټول موږ دلته پلی کوو هغه محتمم صاحب زموږ سره خبرې کوي السلام علیکم محتمم صاحب تاسو تعلق د کوم علاقې سره دی زمون دی ریاست سواد ضلع شانګله بشام مولوي صاحب څومره خوښ چې دغه مدرسې تاسو ابتدا کړې ده او دغه د چا په لاسونو باندې چې دغه ابتدا تاسو کړې وه دا چې تقریبا سن 86 کې د بنیاد مې مفتی حضرت مولانا مفتی نظام الدین شاه نظری شهید رحمت الله علیه کی بنیاد مدرسې بنیاد مولانا نظام الدین شامزی شهید رحمت الله علیه چې دی هغه خو دی نو مولوي صاحب تاسو تعلیم د کوم ځای حاصل کړی دی قرآن پاک په خپل کلي کې ویلی دی بیا ما مینګوره کې چارباغ او مردان چارسده د کومې کتابونه ویلي چې دوره مې په دغه راولپنډۍ کې مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه په مدرسه کې مو دوره کړې ده هغې نه وروسته بیا کراچۍ ته راغلو کراچۍ کې الله پاک موږ د دې مدرسې بنیاد نصیب کړو مولوي صاحب دغه دومره ډېر شاګردان که نه او ماشاءالله ستاسو ډېر زیات شاګردان به وي دومره چې تاسو ته وایي نومونه مې یاد نه وي نو داسې څه مشکله پکې ته شته چې داسې مشکل حال وي پکې تاسو نو مشکل حال خو راځي کله مالي حالات شي کله څه شي لیکن الله چلوي نظام الله پاک چلوي
مولوي صاحب ستاسو مدرسه چې ده هغه خو دغه نظام الله تعالی چلی خو داسې خبر وو چې دغه مدرسه چې دغه مقروضه ده په دې وخت کې نو دغه تاسو ته به علم وي چې څومره قرضه ده په دغه مدرسه نو د مدرسو خو داسې یو فند یا جمع شده فند نه وي خو د الله تعالی بندیان فرض خیر زکات خیرات صدقات ورکوي کله هغه کې څه کمی کوزی راشي نو مدرسې نظام کار خو چلیږي خرچه خو کېږي نو دې وخت کې مونږ د حالاتو لحاظ د وجې نه تقریبا 10-12 لاک قرضه ده نو مولوي صاحب دغه 10-12 لاک روپۍ قرضه چې ده دغه وجه د دغه مهنګۍ وجه ده که نه داسې نور څه وجوهات دي نو بس دغه څه وجوهات دي سره چا مالي حالات کمزوري شي څوک ملګري اخوا دېخوا شي یا مهنګایي حالات دغه شانتې دي چې څنګه مخکې یو سړي تعاون کې هغومره اوس دې وخت کې مشکل دی پاکستان په مختلف شهرونو کې کلو کې هر درد کې چې دی نو لکه دا دی چې ستاسو شاګردان دي که نه هغو هم تاسو ویني نو تاسو هغو ته څه میسج ورکوئ موږ هغو ته دا کار کوو میسج ورکوو دا زموږ هدایت دی چې خدای دې ځنه فارغ شي هغه په خپل کلي کې په هر ځای کې که امامت وي که درس و تدریس وي تعلیم وي هغه اعلی معیار سره کوي دارنګې د دعوت تبلیغ کار کوي تبلیغ کې وخت نه دی لیکن د دین نه بل یو کار موږ ته بهتر نه ښکاري او زیاته بهتره خبره دا ده چې هغه په خپل علاقو کې هغه د جومات امامت شوه د علاقې بچو ته دیني تعلیم ورکول قرآن زده کول او داسې خدای پاک ډېرو توفیق ورکړی او مدرسې هم قایم کړي دي په خپلو علاقو کې ویر کې زموږ بعضې ملګري دي ډېر هلته خپلو کورونو علاقو کې محلو کې مدرسې قایم کړي دي ښه مولوي صاحب ستاسو خو لږ بږ 33 کاله یا دغه نه زیات وخت شو چې دغه مدرسه بعد دغه د درس او تدریس عمل شروع دی نو د حکومت چې کوم دی د وخت کوم حکمران دي نو د هغو نه څه ګیله زموږ هېڅ ګیله د چا نه نشته زموږ سره چیړ چاړ نه کوي زموږ ځان له دایره ده او د حکومت یو منظور شده دایره ده وفاق المدارس چې ورته وي زموږ څه مسله راشي موږ هغې ته خپل ضروریات یا خپل څه مسلې هغوی ته پیش کوو موږ باندې فی الحال هېڅ نه حکومت طرفونه نه څه داسې جبر دی نه موږ باندې څه قانون دی زموږ خپله دایره ده هغې کې مشهوره اداره ده بین الاقوامي دایره ده او حکومت کې په پاکستان کې نن ډېر وخت نه مخکې قایم ده او زما قایم کړې ده ډېره مننه مولوي صاحب د مولوي صاحب دغه وینا وه چې د دوی کوم شاګردان دي هغه که په کوم کلي کې وي په کوم چم کې وي په کوم علاقه کې وي هغو ته هم دغه میسج دی چې هغه د درس او تدریس د عمل سره تړون وساتي هغه په یا په مدرسه کې چې امام وي یا مؤذن وي یعنې داسې عمل کوي چې هغو نه مخلوق ته فایده وي دغه میسج د دوی شاګردانو ته او بلها نور چې کوم د مدرسو نه فارغه علماء دین دي هغه خلکو ته دغه میسج د دې سره سره د وخت حکومت نه هم د دغه مولوي صاحب ضروري صاحب دته هرکلی وایو زموږ ټي وي کې او ستا دغه پوښتنه کوو چې دغه مدرسه کې ژوند تېرول دغه ځان له کپړې وینځل سهار د وخته پاڅېدو دغه سبقونه یادول څنګه دي ډېره مهرباني حیات بھائی زه هم تاسو ته دلته به راتلو منې په خیر رالي وایم ستاسو ټیم ته دلته به راتلو منې شکریه ستاسو ادا کوم حیات بھائی تاسو سوال چې دلته مدرسه کې ځان له وخت تېرول کپړې په خپله وینځل یا نور دغسې کارونه کول چې ما په خپله کولي که دا د دې مزه چېرته د دې یوازې وخت تېرولو او د کپړې وینځلو دغسې نور څنګه کارونه د دې پته بادشاهانو ته ولګي نو هغوی به هم دا وغواړي چې یاره مونږ طالبګیري اختیار کړه جي
ډیره مننه. او زرولي صاحب دغه کوم ملګري چې تاسو ګوري زیات زمونږ ټي وي چې دغه په شانګلې خلک ګوري نو دغه خلکو له به څه میسج ورکوي؟ دې خلکو له دا میسج زما طرف نه دا میسج دی چې هغه والدین چې کوم خپل بچو سره محبت کوي هغه دا غواړي چې سبا دې بچو زمونږ سره محبت وکړي دغسې، او دا غواړي چې زمونږ دا بچي چې کوم دي په دې دنیا باندې کامیاب شي او په آخرت کې هم کامیاب شي، او د دنیا په هر یو لمحه باندې چې هغه قدم کېښودلی چې کامیابۍ د هغو قدمونه خپل کړي، نو هغو ته زما طرف نه دا میسج دی چې هغو د خپل بچي د اوس نه د علماو په سرپرستۍ کې د مدرسو لپاره وقف کړي. صحیح ده. ډېر مننه. ضروري صاحب ستاسو دغه خبرې وي د دغه مدرسې د طالبانو، دغه خبرې وي د دغه مدرسې د اساتذه، دغه خبرې وي د دغه مدرسې د محتمم صاحب په تاسو کې هم که داسې څوک استعداد والا وي او داسې څوک ملګري وي چې هغه د دین خدمت کول غواړي نو په سکرین باندې چې تاسو کوم نمبر وینئ دغه محتمم صاحب دی، تاسو دوی سره رابطه کولی شئ. که څوک هم د دوی مدد کول غواړئ نو تاسو په دغه نمبر هم رابطه کولی شئ، او یا که تاسو د دغه مدرسې ویزټ کوئ نو هم تاسو راتلی شئ. دغه بلدیه ټاون سیکټر دی، په دغه نمبر تاسو رابطه وکړئ او د دغه قاري صاحب نه تاسو پته حاصل کړئ. تر اوسه پورې دومره پوره وه. ښاد او آباد اوسئ. یم حیات یوسفزی، کیمرمین جاني علم سره ډېره مننه.